ہمیں ننگا کرے، آپ FIR کاٹے، آپ فائلیں بنائے، آپ جو بھی کرے خدا کی قسم اگر یہ فاصلے کم ہوں گے جب عمران خان آئے گا اور آپ کے حق میں بات کرے گا. اگر آپ نے یہاں کما کے آپ نے بھاگنا ہے تو اس پاکستان کا ماما چاچا کوئی نہ بنے. اب کا یہ ملک کوئی جاگیر نہیں ہے. میں اپنے قائد کو جانتا ہوں، وہ بڑے دل کا مالک ہے. جا کے معافی مانگ لے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں عمران خان آپ کو معاف کرے. ہمیں ڈرا رہے ہو کہ آپ کی فائل ہے، آپ کی ویڈیو ہے، آپ کے بچے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی جوان آ گیا جس کی نہ بچوں سے ڈرتا ہے، وہ جس کے بچے نہیں ہوتے پھر وہ ڈرتا بھی نہیں، جس کی بیوی نہیں ہوتی، جس کی ویڈیو نہیں ہوگی، جس کی فائلیں نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا. وہ تو آپ کو مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. ہم تو آپ لوگوں سے ڈرتے بھی ہیں، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں. آپ کا جو مطالعہ پاکستان آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، ہمارا تو اس پہ یقین ہے، لیکن اس نے جو مطالعہ پاکستان اور تاریخ پڑھی، اس نے عمران خان والی تاریخ پڑھی، پھر کیا کرو گے؟ اس کو تو پتا ہے کہ تو کتنا بہادر ہے، اس کو پتا ہے تیری تاریخ، اس کو پتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ یہ نئے نسل کے لوگ ہیں، پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. میں آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑے ہیں، آپ ہمیں ننگا کرے، آپ FIR کاٹے، آپ فائلیں بنائے، آپ جو بھی کرے خدا کی قسم اگر یہ فاصلے کم ہوں گے تو صرف اس دن کم ہوں گے جب عمران خان آئے گا اور آپ کے حق میں بات کرے گا. اگر عمران خان نے آپ کے حق میں بات نہیں کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ ہمیں غدار جانتے ہیں تو ہم غدار سے ہی، اگر آپ ہمیں دہشت گرد مانتے ہیں تو ہم دہشت گرد سے ہی. لیکن آپ کی ہمارے دلوں میں جو آپ کے لیے نفرت ہے، وہ نفرت صرف اور صرف عمران خان ختم کر لے گا، اس کے علاوہ کوئی ختم نہیں کرے گا. میرے بھائیو، آپ سب نے جس طرح میں نے پہلی بات کی، پتہ نہیں میں دوبارہ یہاں آؤں گا یا نہیں، ہنگوں کی بات کروں اور ذائقہ تو میں نے وعدہ کیا ہے نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھے. اور ایک بات میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ MPA MNA کے لیے نکلتا ہے وہ نہ آئے پلیز. جو عمران خان کے لیے نکلتا ہے وہ لوگ آ جائے. جو آنے والی نسلوں کے لیے نکلتا ہے وہ لوگ آ جائے. جو اپنے بچوں کے لیے اور اس زمین کو جس کو ہم ماں سمجھتے ہیں اس کے لیے نکلتے ہیں تو وہ لوگ آ جائے. اور میں ان لوگوں کو آخر یہ بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سمجھ ان کو آتی نہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میرا ہے، میں نے یہاں مرنا ہے، میرے بچوں نے یہاں مرنا ہے. آپ نے یہاں کما کے آپ نے بھاگنا ہے تو اس پاکستان کا ماما چاچا کوئی نہ بنے، آپ عقل کل نہ بنے. آپ کا یہ ملک کوئی جاگیر نہیں ہے. آپ ان فیصلوں کے ساتھ جائے جو قوم نے کی، اور ان فیصلوں کے ساتھ نہ جائے جو قوم کے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جس وقت تک آپ اپنی غلطیوں کا اصلاح نہ کریں. اور میں آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی قائد کو جانتا ہوں، اس کا بہت بڑا دل ہے. آپ نے جو اس کے ساتھ کیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. آپ نے جس طرح کی FIR ہے اس پہ کیا بھی جتنا ظلم کیا، لیکن میں اپنے قائد کو جانتا ہوں، وہ بڑے دل کا مالک ہے. انشاءاللہ تعالی آپ جا کے معافی مانگ لے اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں عمران خان آپ کو معاف. ضرورت ہو پیسملے کی پکت کی پرو تو خود خپل پارٹی سره د خپل ووټر سره وپاږئ. زه ستاسو بیا شکر گزار یم چې زمونږ حکومت لاړو، مونږ شته MNA-ګانو استعفاګانې ورکړې، خو چې کله خان صاحب یو ځل بیا ندیم خیال له ټکټ ورکړو، نه د پارټۍ قیادت راغلی، نه وله چا جلسه کړې ده او نه وله چا ووټ غوښتلی، او د هنګو خلکو ته پته وه چې
چې دا خپل ووټ چې دی دا سیند ته غورځو خو د عمران خان سره تاسو بیا هم وفا خو ولید او تاسو زه ستاسو احسان مند یم پاکستان تحریک انصاف پاکستان ستاسو احسان مند ده چې په کوم سخته وخته کې تاسو زموږ له لاس راکړی او زموږ مرګستیان کړي انشاءالله تعالی چې د کلمه پورې پاکستان تحریک انصاف پارټي نو ستاسو دا احسان به یاد ساتل کېږي انشاءالله تعالی دا به په خلفاتو سره یادېږي زما دا ورځې ملګرو ګیله ده چې انشاءالله تعالی زه به ډېر زر چې دی نو بیا ورځې ته راځم انشاءالله چې کله تاسو ووایئ انشاءالله زما نه به پاتې نه وي ما ته په سټیج ناست ملګري وایي د ډسپلین کمی دی ما یو خبره درته وکړم زما ټول عمر پاکستان تحریک انصاف سره تیر شو زمونږ یو کلچر دی او چې کله په ډسپلین خلک ناست نو تاسو یقین وکړئ زما شک پیدا شي دی پورې چا په دیاړی راویستي کو پاکستان تحریک انصاف ورکر خپل خوري خپل سکي د عمران خان جنډه اوچتی دا سیاسي ورکر دی دا سیاسي نوکر نه دی چې کومه یې خوښوي په هغې باندې به درسره ځي او چې کومه یې نه خوښوي زه فون ماله دا راکړي او تاسو یقین وکړئ نن مې یو افسوس وکړو چې کم جوش او کم جذبه زه نن وینم کاش عمران خان دوی ما چې عمران خان همیشه خوشحاله لیدلی نو په تعداد کې نه دی خوند لیدلی ما هغه هله خوشحاله لیدلی چې خلک چې کله خلک چاږي او نن دینم په دې محفل کې کوم مشران دي او کوم کشران دي ټول چاږي زه ستاسو ته راتلو مقصد زما ملګرو زما نه مخکې خبره وکړه زما دپاره هېڅ ګرانه نه ده ما ته دا بار بار اکثر دا ترتیب کې خلک وایي پاکستان تحریک انصاف کې اختلاف دی زه ورته یم بلکل په پاکستان تحریک انصاف کې اختلاف دی زه دا نه پټوم وایي 2 ګروپه دي او 3 ګروپه دي مې نه پاکستان تحریک انصاف کې په سوونو ګروپه دي چې زما غوندې د لوړ میډل کلاس کس MNA جوړېږي چې یو صوبایي صدر جوړېږي نو په دې محفل هر یو سړی په دې سټیج نه زما سره دا څومره ملګري دی دا زما نه زیات په دې کې صلاحیت دی او قابلیت دی په نورو پارټو کې خو روایتي سیاست دی نن پلانکي دی سبا به پلانکي او بله ورځ به یې مسیح او بیا به یې دقسې یو سلسله به رواني دی به صدري دی به وزیراعلی دی به وزیر اعظم جوړېږي او دی به منسټر جوړېږي په پاکستان تحریک انصاف هر ورکر ته دا حق حاصل دی چې دی صوبایي صدر جوړ شي دی MPA جوړ شي دی MNA جوړ شي او چې کله مقابله نو دا نیچرل خبره ده په دې کې اختلاف راځي او اختلاف رائے د شعور خاوند کولی شي اختلاف رائے هغه سړی کولی شي چې د چا په کنډر کې نه وي کنډري سړی چې د چا اختلاف نشي کولی دې خبرو ته به اهمیت نه ورکوئ بلکل په مونږ کې اختلاف دی بلکل په مونږ کې ګروپونه دي خو یوه خبره واورئ څنګه چې زما ملګرو خبره وکړه ګوره په پارټۍ کې عمران خان دی او بیا لاندې ورکر دی XYZ هیڅ حیثیت نشته خو جنید اکبر دلته ولاړ دی نو ځکه ولاړ دی چې د عمران خان لاس پې ولاړ پروت دی خو جنید اکبر سبا د عمران خان لاس ته اوچت کړو نو تاسو یقین وکړئ چې څوک ورته په پردي خیرات کې مو نه وایي ډېر لاړل او ډېر رالل ازان ته چې به یې سوی فرعونیت چې به یې کوو دا مې حلقت او دا مې خاندان دی او دا مې ذاتي ووټ دی نن وګورئ نن څوک مخونه پټوي نن څوک ورته السلام علیکم نه دي ځکه چې د عمران خان لاس ته اوچت شو ملګرو په دې خبرو کې به نه راځئ مونږ اختلاف هم شته زمونږ ګروپونه هم شته خو کله چې د عمران خان نوم راځي نو ټول به په یړي ځو زمونږ ګروپونه شته
خو چې کله د پاکستان تحریک انصاف جنډۍ نو ټول به پیاړو بیا به درته نه ګورو چې چا راویستي او چا پروګرام دی خو چې د عمران خان خبره کېږي نو ټول به ولځو بیا به ګروپونه ختموو او چې کله د ګروپ وار راځي بیا به ګروپونه جوړوو